السلام علیکم. زه یم ګلالی. تاسو ګورئ CID نیوز نیټورک اسلام آباد. راځئ چې ورو د نن خبرونه. وزیر اعلی خیبر پښتونخوا ښاغلی محمود خان ناڅاپه چاپې وهل شروع کړل. دوی په بدله جامه په پولیس سټیشن چاپې ووهلې. د تفصیلاتو مطابق د هفتې پر ورځ بغیر د پروتوکول نه په بدله جامه فقیرآباد او خزانه پولیس سټیشن باندې چاپه یې واله. دوی روزنامچه او نور ټول ریکارډ یې هم چک کړل او حوالات کې بند کړي شوي خلکو سره ملاقات وکړو او اهم معلومات یې واغوښتو. دوی په دې موقع CCTV کیمرو خرابي او کمزورې صفایي باندې ډېره غوسه شو او دوی وویل چې موجوده حکومت ته انصاف ورکول اقدامات کوي. دوی پولیس ته وویل چې د عوام جان او مال حفاظت تاسو باندې لازم دی او تاسو خپل اعتماد زر نظر به حال کې. دوی وویل چې زه به هم دغه رنګ چاپې به وهم. څوک مې غلط ونیول نو سزا به ورکوم. پېښور او د ارد ګرد علاقو باندې زیات نرخونو وصولو باندې چاپې او ګران فروشو باندې غټې جرمانې. د تفصیلاتو مطابق ډپټي کمشنر مردان حبیب الله عارف په هدایت باندې اډیشنل اسسټنټ کمشنر محمد یار خان کاروایانې وکړې. په دې موقع چاپې سرکاري نرخنامه نه زیات پیسې اخیستو هغوی ټول جرمانه کړل او دا هدایت ورکړ چې نن نه بعد به داسې مه کوئ، ګنې دا بعد نه نور هم سخت اقدامات به کوو. همدې سره د پښتو خبرونه سرته ورسېدل. نور خبرونو لپاره ګورئ CID نیوز نیټورک اسلام آباد. ګرانو پښتنو، که تاسو اوسه پورې زموږ چینل سبسکرایب نه دی کړی نو سبسکرایب کې، لایک کې، شیر کې او موږ په فیسبوک باندې هم فالو کې. د ځان خیال ساتئ او د نورو هم. د الله په امان. You are watching CID News Network Islamabad.